څوک د ښځو کونډول غواړي، که څوک د بچو یتیمول غواړي، که څوک د کورونو رغول غواړي، را میدان ته نیسي. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، طلباء اعظام اور نور خوشو قدرمن مسلمانان ورونو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، تاسو گفتگو اوریدلې ده. زه او وایم کوم عمر هغه عمر کوم چې د باندې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ دی، هغه عمر کوم چې سسر نبی دی، هغه عمر کوم چې د با اسلام پورا امیر ځمکې امیر المؤمنین دی، هغه عمر کوم چې خلیفۃ المسلمین دی، هغه عمر کوم چې 25 فیصلې په فرش کوي، الله په عرش باندې د عمر فیصلو تایید کوي، هغه عمر کوم چې بلار چې پیغمبر فرمایي عمره تا نه شیطان لارې بدلوي، هغه کوم چې پیغمبر هدا فرمایي عمره زما په اسمان کې دوه وزیران دي، جبرائیل او میکائیل، اور ځمکې کې دوه وزیران دي، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اور عمر رضی الله تعالی عنہ. هغه عمر کوم چې پیغمبر فرمایي چې چا په مرګ باندې بچې زاړي، ښځه زاړي، مور او پلار زاړي، عمره ستا په وفات په زما اسلام زاړي. هغه عمر چې چا له وجې اسلام ته عزت میلاو شو، دین ته هم عزت میلاو شو. محترم سامعین، رب کائنات عمر له وجې اسلام ته هم عزت ورکړي، دین هم عزت ورکړي. څرنګې ته وګوره کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام کعبه پوره کړه، نو ابراهیم علیه السلام دعا وکړه، الله قبله ما جوړه کړه، کعبه ما جوړه کړه، بیت الله ما جوړ کړو، کعبه ته ما ترې ولګه، وابعث فیهم رسولا منهم. د ابراهیم علیه السلام دعا الله قبول کړه. د کعبې امام، د کعبې مرشد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم راولېږلو. کله چې کعبه آباد شوه، امام راغی، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم راغی. نو د کعبې عزت دپاره، د کعبې عظمت دپاره، د کعبې حفاظت دپاره، د اسلام د رواقت لرې کولو دپاره، د کعبې ازادي دپاره، د کعبې رفاقت دپاره، د کعبې محبت دپاره، د اسلام عظمت او عزت دپاره، د ناموس رسالت دپاره، د ختم نبوت دپاره، د مسلمانانو عزت دپاره، د مسلمانانو عظمت دپاره، د مسلمانانو کامیابي دپاره، د قرآن حفاظت دپاره، د حدیث حفاظت دپاره، د فقهي حفاظت دپاره، وسایل حفاظت دپاره، امام الانبیاء، امام المرسلین، سردار الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه، ای الله اسلام ته عزت ورکړې په عمر باندې، یا اسلام ته عزت ورکړې په عمر باندې. رب کائنات دواړو والو زړونه وکتل، د عمر په زړه کې هدایت نه و، عمر په زړه کې هدایت و. پیغمبر بار بار ورغلو دعوت دپاره، په زړه کې ضد و، هدایت نور، عمر په زړه کې هدایت و، خو دعوت میلاو شو. نو رب کائنات عمر ته کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله توفیق ورکړو. محترم سامعین، کله چې عمر اسلام راوړلو، د کعبې په چوکاټ باندې ودرېدلو او اعلان یې وکړو، ای کفارو، مشرکینو، ای مشرکینو، کعبې کې څوک د ښځو کونډول غواړي، که څوک د بچو یتیمول غواړي، که څوک د کورونو رغول غواړي، را میدان ته نیسي. عمر بن خطاب د اسلام کې دایرې کې داخل شوی و. ورته نه که څوک طاقتوري، که څوک طاقتوري، که څوک نوجواني رای دسي، عمر د اسلام نه واړوي. اور دې نه پس حضور علیه السلام فرمایل الو اعلان اذان شروع کړو، الو اعلان لمونځ شروع کړو، الو اعلان دعوت تبلیغ شروع کړو. اوس وایو اسلام ته عزت عمر له وجې میلاو دی، عظمت عمر له وجې میلاو دی، بلندي عمر له وجې نصیب ده. جناب صدر، د وخت قلت له وجه زه په دې اشاره سره خپل تقریر ختمول غواړم. بننے وقت دی جن کے عمر عثمان الحیدر میرے صدیق اکبر پر امامت ناز کرتی ہیں.